وقد أقبلتها چې الله په مخ باندې ګیره راوسته د نبی علیہ السلام سره دوستانه برابر شو ټولو ته دعا وکړي خدای د ټولو نیک عمل نصیب کړي او ټولو ته استقامت په دین او په سنت باندې خدای مونږ ټول برابر کړي زمونږ په واسطه خدای د یو نوجوان بچي د نبی علیہ السلام سره روغه وشو یا الله دې په دې ځوانۍ کې خیر برکت نازل کړي او زمون په دې محنت کې خدا خیر برکت نازل کړي زه مختصره خبره وکوم دا یو ملګری ما ته ډېر زیات میسیجونه کړي دي دا ما ته استاد محترم لیکي او نمبر انون دی معلوم نه دی د احترام او ډېرې ښکلې خبرې لیکي نو زما د ډېر اکثریت بیانات او موضوع د هغه میسج ما ته میسج وکړي یاره که په بیان کې داسې خبره راشي نو دا به ښه نو زه تقریبا بیا بیان د هغه دې کې هم دې پېرې ډېر ښه خبرې لیکلي دي خو چونکې زه بیمار وم او هغه زموږ د ایمان جز د عقیده ده ناموس رسالت باندې ځان قربانول او دا خبره پکې راغلې ده چې د انډیا کې یو فلم هغوی ریلیز کړی دی نو په هغې کې د نبي علیه السلام شان کې ګستاخي کړې کردار کشي کړې نو انشاءالله په دې باندې به که خیري مونږ بیانات کوو انشاءالله الله آینده توفیق نصیب کړي دارنګې یو بله مسله لیکلې ده چې دا په دې دغه کې څه ډرامه به یې ارطغرل دا لوی تاریخ دی د ارطغرل ډېر لمبا چوړه تاریخ دی هغه نه پوره تاریخ سړی بیانولی شي خو هغې اوس یو ډرامې حیثیت هغې له ورکړی دی نو هغې کې یو کار وی کړی دی چې ما خو ډرامه نه ده کتلې دغه تاریخ مې مخکینی څه لږ ډېر کتلی خو ډرامه مې نه ده کتلې چې ډرامه څنګه ده خو بهرحال ده پکې ویلي دي چې کوم کس چې هغه کردار دی په دې ډرامه کې نو د یو زنانه سره د واده کولو نه مخکې د هغې سره د عشق بازۍ خبره پکې مخکې راغلې ده لکه دا نامناسب نه دي بهرحال د ده سوالونه انشاءالله ټول داسې دي چې یو سوال هغه د بیان کولو یو موضوع ده په دې به انشاءالله بیا خبره کوو دې وخت کې صرف دا ملګری هر ځای کې چې ځکه نه یې مونږ ته نوم معلوم دی نوم یې نه دی لیکلی او نمبر یې مونږ سره سیو نه دی او نه هغه په خپله ځان نوم لیکي خو بس دا لیکي چې استاد محترم کېدای شي زموږ شاګرد دی الله پاک دې په عمر علم کې برکت نازل کړي چې زمونږ توجه ښه طرف ته راګرځوي که بعضې خبرې مونږ ته نه دي معلومې مونږ خو د عام معاشرې نه یو خبره خلک وایي وی ملا صاحب ته چا وایي چې بلا راغلی ملا د جومات نه راوته بلا جومات ته نه راغله ملا صاحب ته نه و خبر خیال کې مرانه نو مونږ د دې عامو مجلسونو کې مونږ ته د ناستې موقع نه میلاویږي چې ګینې مونږ په دې مجلسونو کې کینو او ځکه چې زمونږ خو یا وخت په جومات کې دی یا مدرسه کې دی بس یا جنازې له تلي یا دعا له تلي سهار دلته کې الحمدلله درس بیا د دې ځای نه لاړ شو تخبیت الحمدلله هلته د حدیثو درس واپس راشو بیا دلته درس بیا ماسخوتن بیا درس نو داسې مجلسونه چې سړی پکې کیني اجرایي نو غیبت محبت پکې بیا سړی وکړي چیلم پکې وسکي سګرټ پکې وسکي نو د ملا سړي اجره خو جومات دی نو او په جومات کې سګرټ نشته او په جومات کې چیلم نشته او په جومات کې غیبت هم نه کېږي
دا څومره ملګري تاسو بار بار راځئ څه پکې نه وي اکثریت داسې ملګري چې بار بار راځي کلونه تیر شو الحمدلله تاسو به زمونږ د خولې نه د چا غیبت نه اورېدلی مونږ په خپله به کمزور یو زمونږ تعلیم به خلکو ته د سنت مطابق د زندګۍ د غیبت نه د بچ کېدو د حرامو نه د ځان ساتلو سود نه رشوت نه دغه د دین خبرې دا په جومات کې کېږي جومات کې سړی غیبت نه کوي بهر حال دا ملګري سوال کړی څوک په خوب کې خپل واده وویني ډېر ښه دی الله پرې خوشحالي راولي که واده یې نه یې کړی نو دغه تعبیر چې خدای دې ورته زر سره واده وکړي که د واده تمداري چې زه د واده وکړم نو روزانه سورت رحمان 3 پیرې ووایم او د هغې نه مخکې وروستو 11 پیرې د لمانځه دا درود شریف وایم یو څو ورځې به دې نه وي ویلی چې بس بیا به دې کار شوي او که دې کړی بیا یې مه وایه ځکه بیا خلک د یوې نه په تېښتې دی نو چې دا په دوه شي خبر یې د یو نه چې پې دوه شي نو رڼه ورځ پې توره شپه شي بیا لږ ګزاره کوئ خیر دی الله دې رحم وکړي د صلات حاجت اس قسم نیت نشته وی 2 رکعاته نفل کوم الله اکبر او بیا د هغې نه بعد چې کوم صورت دې پکې ووي 2 رکعاته نفل وکړه چې کوم صورت دې پکې ووي د الحمد نه بعد او بیا بس چې څه جایز حاجت یې د الله نه وغواړي ناجایز خو څوک نه غواړي خبر ته ویل خدای پاک دا عمران خان مړ کې او ما د پاکستان باچا کې دا څوک نه غواړي خبره پوه شوې خو داسې سوال چې هغه زما او ستا د شان مناسب وي اوس زموږ یو ملګری ټوکي وایي خدایه ما له 10 کروړه روپۍ راکړي نو بل ملګري ورته وایي خدای باندې ستا د اثر د 10 کروړو روپو نه دی خیر دی 200 دې کمې راکړي چې 10 کروړو روپو نه یم نو 200 دې کمې راکړي نو بعضې خبره داسې چې سوال وکړې نو مناسب سوال وکړې خیال کې راغله اوس ته دلته کې په قطبګړ کې ناست دی جونخوړ کې اتیانو کې ستا کوټ کې درګۍ کې او ستا د کباړ دکان دی مثلا ستا د کپړې دکان دی ستا زمینداري ده ستا نوکري ده خدای ما د کعبې امام کې خدای ما دا هم ستا شان مناسب نه دی ما د کعبې امام کې پوه شوې خدای کعبې ته مې هر کال بوځي دا وایه خو د کعبې امام ستا پلار هم نشي کولی هغه ډېر لوی خبرې مقصد دا دی دا مثالونه مې د دې لپاره ته ووایي چې د حیثیت مطابق به سوال کوي حیثیت مطابق به سوال کوي ها اوس که وایي چې دا حیثیت حاصل کړم نو بیا هغې دپاره محنت او خواري او دا به کول غواړي ښه ځان به هغې ته تیارول غواړي دا ملګری وایي چې زه ډېر کسان یاد کړي نبي علیه السلام یاد کړی معتمم بابا جي حسن جان سے نو خوار شوي نه وایي دول لپاره 2 رکعاته نفل کوم نو موږ دپاره هم 2 رکعاته نفل کوو موږ د سره څه بد کړي عجیبه سوال دی که اوس کې په دروغ یم پکې دا ویلی وی چې ستا دپاره هم پکې کوو خیال کې راغلی د ټولو دپاره ژوندو دپاره هم کېږي مړو دپاره هم کېږي 1-2 رکعاته چې دی وکړو یا خدایه نبی علیه السلام اهل بیت او پورا امت د نبی علیہ السلام بیا که دې پکې خامخا شک نو فلانې پکې یاد خیر دی او که وخت د سړی نو ټولو دپاره 2 رکعاته کوه چا دپاره تبارک الذي وایه چا دپاره الحمد قل هو وایه او ثواب یې ورته به ښه ټیک دي غلطیا پکې نشته ده تپوس ترې د دې که دا ټیک ده بالکل صحیح دی عمل نیک عمل چې ته کوې او د هغې ثواب
که ژوندي طبقې او که مړي طبقې خدای پاک ورته رسوي په خبره پوه شو. دا دکاندار یو سیز راوړي په لږو پیسو څو ورځې پس هغه ګران شي دی به څه کوي دی به پکې مناسب ګټه کوي. پکې په پاکستان کې خدا قانون جوړ دی چې نن یو سیز په 100 روپۍ دی سبا نن خدا پکې په ځای پرېږده خو چې په دې بازار کې د دې مخې روانې که نه دکاندار نه یې تپوس وکړو چې ټماټر په څو دی هغه وایي په 13 روپۍ کیلو چې واپس راځي ټماټر په څو دی 40 هلکه څنګه نوی ریټ راغی هلکه تا په څو اخیستي لږ دې ته م سوچ تا په 10 روپۍ کیلو اخیستي دي او خرڅی په 40 نه ناجایز ظلم به نه کوي دله په هغه لږه کې الله ګټه ورکوي نو په هغه مناسب ریټ به خرڅي ګران به نه خرڅي ښه نوی ریټ په پاکستان کې د ریټ پته نشته دی تاسو ونه لیدل په دې موجوده دور کې په یو کال 2 کاله کې اوړه نیم په نیمه ګران نه شو چینی نیم په نیمه ګران نه شو پټرول نیم په نیمه ګران نه شو کوم یو سیز دی چې هغه په پاکستان کې واپس ارزاني چې تا په ارزان راوړی ارزان دی خرڅی تا چې په ګران راوړی دی تا راوړی په 10 روپۍ دی خرڅې که په 15 روپۍ اوس حکومت ګران که په 6 روپۍ کوي تا خو په 10 راوړی تا نو ته پکې بیا به 10 خرڅې نو په 10 کې به 6 روپۍ ګټې 10 روپۍ سر دی داسې باندې کې دا ظلم دی ښه ملنګانو په قوالۍ کې ګناه شته دوکړې او رباب او ساز ورسوي قوالي خلک وایي دې ته چې ډولکي به ورسره وي دې ته د سروت سامان وي حدیث شریف کې راغلي چې الغناء ينبت في القلب النفاق كما ينبت الماء السر دا سروت ټنګ ټکور ډولکې ستار رباب دا په دې زړه کې نفاق داسې پیدا کوي لکه په شنه بوټي چې په اوبو باندې تر و تازه کېږي او وی فرمایي چې په کوم کور کې د ټنګ ټکور یعنې د سروت سامان پروت دی ټول تر سروت سامان دی که ډولګی دی که رباب دی که ستار دی که بنجو ده که دا چې په کور کې اسې پراته وي نو په دې کور کې د نفاق اوبه خور کېږي دې کور کې نفاق خورېږي نو قوالي په قوالۍ کې دا خو لا ډبل ګناه شوه چې یو طرف ته ته د پیغمبر صفت کې قوالي خو داسې که نه پیغمبر نه اورېدلې خو د نعت غوندي که نه یا به حملي او د هغې سره ډولکي وي دا خو تا د الله د نوم او د رسول الله د نوم توهین وکړو لږ غوندې که ها دې ورسره وکړو نو کفر ته پې سړی رسي ځان ساتئ درله ډېره سخته ګناه ده قوالیانې مه اورئ د اورېدو دپاره قرآن شته نعتونه شته خیر ده د پیغمبر نعتونه اورېدلم نبي علیه السلام زمانه کې هم صحابه د نبي علیه السلام په شان کې ښکلي ښکلي نعتونه وي نو او نعت ویل جایز دي نعت اورېدل جایز دي خو که د نعت سره ګورې ډول سود نه راغله بیا دغه نعت اورېدل دغه هم ناجایز شو دغه نعت اورېدل بیا ناجایز شو دا یو ملګري خوب لیدلی ډېر ښایسته خوب یې لیدلی چې په تخت باندې او ګیر چاپېره روشنیانې او یو بل عالیشان تخت دی په هغې باندې خپل پیر صاحب یاد کړی چې هغه پیر صاحب هم په دې غټ تخت باندې عالیشان تخت باندې ناست دی ډېر خوشحاله او خاندي او بیا ما طرف ته ګوري او زه ورته مخامخ ناست یم زه هم ډېر خوشحاله یم ډېر بهترین خوب دی هر چا چې دا خوب لیدلی دا ډېر نیکبخت انسان دی او دې کې
دویمه خبره دې ته اشاره چې د خپل مرشد او استاد سره محبت دی. داسې خوب لیدل دا د محبت علامه وي. د خپل استاد او د خپل مرشد سره د محبت دی. الله دې د دنیا کې چې څنګه تاسو مونږ یو ځای یو، الله دې آخرت کې مونږ جنت کې یو ځای کړي. دا زنانه وایي ما خوب لیدلی دی او خپل خاوند مې مړ دی، هغه مې خوب کې لیدلی دی. ښکلي تیز تور ویښتې دي، خوشبو تیزي او دا خوشبوی په ما ډېره ښه لګي. یقیني خبره ده، واضح دی، تعبیر ته پکې ضرورت نشته. الله پاک په هغه باندې کرم کړی، رحم به یې پې کړی. خدای به انشاءالله هغه بخښلی. ته پسې مزید ایصال ثواب کوه، داسې اعمال کوه چې هغه ته هغه ثوابونه الله پاک رسوي. دا خوب بل یو زنانه و چې ما خوب لیدلی، دا ښه نه دی. خاوند یې خوب کې لیدلی دی چې هغه خېټه اشتېدلې ده او څه چې را پرېوځي هغه بیا ورځي. نو خدای دې نه کړي اوچته حرامو ګټه وټه کې به مبتلا پاتې شوي. که ژوندی نو منې کول پکار دي، او که مړي نو بیا هغه پسې ایصال ثواب او دعاګانې، او که چې د پردی حق متعلقي نو زر تر زره د هغې د ادایګۍ کوشش وکړي. دا ملګری وایي چې د سهار خوب مې لیدلی دی، دا روان یم، خلک اذانونه کوي. ډېر حیران شوم چې دا خو لا توره تیاره ده، لکه مطلب دا چې ډېر وختي اذانونه کوي. ورځ کېږي نه اذانونه خلکو شروع کړي. ما باندې هیبت راغی. دې کې اشاره دې خبرې ته ده چې مانځه ته په وخت باندې حاضرېدل پکار دي. او کله هم چې څه داسې غټ مصیبت سنت نه دي، خو د بزرګانو طریقه ده چې لار کې روانې لار ده نه ورکه شوه، لار نه معلومېدله، یو ځای کې ودرېږه په چغه اذان وکړه. د دې اذان به دوه برکته کېدی شي، ستا د اذان څوک واوري دې طرف ته راشي، لار به دویمه وجه دا ده چې د دې اذان په برکت به الله پاک تا ته لار په خپله باندې کوله وکړي. نو اذان دغه ته اشاره ده چې بر وخت په وخت باندې چې کوم دی نو مانځه ته دغې دا پکار دي. د نفس د اصلاح دپاره طریقه کار او علاج، د نفس د اصلاح دپاره خو چې څومره نیک عمل کوي بس دا د نفس اصلاح ده، خو په کار دا ده او د بیعت په ترتیب خبره مې هسې غیر ارادي طور خولې ته راغله. په دې شرینګل کې مې یو ځای کې تقریر کړی و، شرینګل به یا به بل ځای و، ما نه اوس پوره خبره یاده ده. نو ما اوبه 2 ګوټه وڅښلې. نو سړي یو ناپوهه کس به یا به پوه او بهرحال نه کومه. دا دې وخت هسې اتفاقیات راغله. فهم مې ورته دا وایي چې ما اوبه څښلې نه، ما صرف ګوټ کو د اوبو نه مرۍ د لمده یو اوبه څښل دي مستقل. ابه په 3 ساس کې په ښی لاس بسم الله به وایي، اخر کې به الحمدلله وایي. مې دا ما صرف خوله لمدوله. په دې وخت کې د ګوټ او د 2 او د 3 ګوټونو اوس چې چېرته اوبه راخلمه نو مخکې هغه د هغه ملګري هغه خبره مخې ته کړم چې یاره سړی به بیا اعتراض کوي. اوس مې تاسو دوی دا ښی دی که ګس لاس دی، دې وجې مې کړي. دویم دا چې 3 ګوټه مې ته وکړو، 100 ګوټه مې وکړو چې بیا اعتراض ونه کړي. غریب پوه شوې، ځکه چې خو
مونږ خو ته معافي کوو خو هغه ګناهګارېږي که نه هغه ته دا خبرې لږ شانې هغې ګناهګار شي غیبت وکړي که نه په شیشه دی ما ته مخامخ نه ویلي دی بل کس ته ویلي ویس تاسو ته پیر صاحب جوړ کړی دی خدای بې خو نه به د ښه یو د ګس لاس په سنتو نه پوهېږي چې اوبه به کوي در کم لاس او بلې کې په درې ساګانو بس خیال کې م راغله نو ما ته یې مخامخ نه دي ویلي دا مې د خبرې جواب و بیا ما ته وایه که کومه غلطي رانه کېږي که نه نو ما ته وایه ښه نو د نفس د اصلاح دپاره اول بیعت وکړه بیا د خپل مرشد د هغه نه زده کړه کوه هغه به د موقع ښیي لکه دا مراقبه وکړه دا لطیفه قلب دی او دا لطیفه سر دی او دا لطیفه خفي دی او دا لطیفه اخفا دی دا لطیفه قالبیه دا هغې لطایف به درته ښیي اصلاح به کېږي وظایف به درته ښیي به یې استغفار کوه 1000 پیرې 2000 پیرې درود شریف وایه دا د اصلاح طریقې دي او د ګناه نه د ټولو نه غټه خبره لویه بزرګي لوی ولایت دا دی سړی د ګناه نه ځان بچ کړي د ګناه نه ځان بچ کول دا لوی ملګری وایي په عباداتو کې غفلت ډېر کېږي استغفار ډېر کوه انشاءالله بیا به نه کېږي که خامخا بیا هم ډېري دا یو وظیفه زه عام طور خیمه ډېره اهمه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم دا سهار ماښام سلسل پیرې وایي زما د اواز خو رسي دا اواز زه قصدن عملا په زور نه وباسم ښکلی نشم مرې مې کوي خو په هر حال دا سپیکر ولګېدلی دا مرګري دا یو کتاب اجازت غوښتی دی بیاض الاولیاء مخامخ به راشي کتاب به ځان سره راوړي اجازت به درکړم وایي زه د الله د رضا لپاره یو کار کوم خو شیطان راته غلطې وسوسې غلط خیالات شیطان کار هم دغه دی دا مونځ فرض دی که فرض نه دی خیال کړه روژه فرض ده ذکر فرض نه دی خو لکه عمل دی عبادت دی تبلیغ کې تل عبادت دی داسې پسې یو خبره وایه په ایمان ووایه په دې ناستو خلکو کې تاسو خو ډېر شوی یې که نه په دې ناستې خلکو کې یو کس ته داسې پاسې چې هغه وایي ما چې څونه عمل کړی شیطان مې اړو مخې ته راغلی دی شته زه خو چې دلته 2 رکعاتو نفلو ته هم ترېږم چې دې خوا بل سړی ولاړ زه هم دته پته ولګي چې دې ملا خو 2 رکعاته نفل شیطان تا کوم ځای وایي د شیطان کار دا دی چې تا ته به وسوسه دره چې مړه ځان د دې کار کتلی خدای دې دې خو په دې پوته ګړ کې جنت دی دا خو په جون خوړ کې په ګلمیانه کې دا موس کېږي تا ځان د څه کار کتلی دا به شیطان وسوسې درک دی لکه خپل ذکر کوه کنده شبي جوړې ده پکې دې څه ځان له کار کتلی موټر سایکل باندې یا دې سوده کې کټر رټر راسې کې مرکز ته ځم نو دغه مرکز کې چې کوم عبادت ته کې خو دلته هم کولی شي که نه محنت به غواړي زما صحابه خو دې په یو حدیث پسې د میاشتې مزل کوي او زه دې پر یو نیک مجلس کې د لکونو نیکو د ګټلو دپاره 1 ګنټه مزل نشم کولی دا به وسوسې کوي شیطان خو ته به ورته وایې چې شیطانه پرېږدم دې نه څو مې د نه باد نه یو ښکلي نو پرېږدم دې نه نو چې پټ پټ ذکر دې کوو نو دې دنه نه خوځي نه خو چې وی لا اله الا الله لږه دې چغه کړه خو الله اکبر اذان شروع شو نو شیطان منډې وایي او داسې ماتېږي منډې وایي شیطان وسوسې کوي خو چې کله هم وسوسه درته راوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا بالله الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله دا ووایه شیطان به تښتي او راضي به خامخا دا کېدی نه شي چې ته وایې چې یاره زه به نیک عمل کوم شیطان به رسول الله مبارک صحابه ورته وایي خبره رانه اوږدېږي وایي تاسو دې صفونو کې جوخ جوخ ودرېږئ صفونو کې
خالی ځای مه پرېږدئ، ځکه بیا شیطان د ګډوري په شکل کې راځي ما ته وسوسې کوي. رسول الله مبارک ته وسوسې کوي، په تا مونځ ګډوډ کوي، نو ما او تاسو موږ د کوم باب مولی یو. حال الله دې رحم. دا یو ملګری وایي زمونږ یو ضرورت دی، الله پاک دې هغه ضرورت په اسانه باندې پوره کړي. او د یو ملګري د رشتې نو که واده کول غواړي، رشته مطلب دا وي واده کول غواړي، نو اللهم صل او اللهم بارک دا دواړه چې یو ځای شي نو دې ته د لمانځه درود شریف وایي. درود ابراهیمي 11 پیرې مخکې 11 پیرې وروسته، 3 پیرې سورت رحمان. روزانه دا کار جاری ساتي انشاءالله. خدای به ډېر زر حاجت پوره کړي، که نه 40 ورځې پورې کم از کم جاری وساتي. دا ملګري د وسیلې متعلق لیکلي دا یو تفصیلي غوندې خبره، مختصره غوندې خبره به ته وکړم چې وسیله زمونږ مسلک دا دی چې د نیکو بزرګانو د هغې وسیله الله جایز، اختلاف پکې دی، څوک وایي ناجایز ده، څوک وایي ناجایز نه. خو زمونږ مشران علما هغې وایي چې وسیله دا مطلب خدایه درې فلانی صحابي په طفیل، فلانی عالم، د فلانی نیک سړي د هغه په طفیل باندې زما دا حاجت پوره کړي. نو حقیقت کې دا سړی خو دا لاس پې سر سترګې خو د هغه د هر چا دي، وایي که دننه څه کمال دی. دا عالم چې عالم دی نو دا په دې ظاهر باڼۍ باندې نه دی، ته چې په بازار کې څوک په خرګاډۍ باندې سودا خرڅوي هغه دی، خو ستا او د هغه په منځ کې فرق دی. ستا سینه کې الله قرآن یې ښودلی، حدیث یې ښودلی، تا ته الله لا دونه مرتبه چې درکړې ده نو دا یې په مالدارۍ دولت په دې نه درکړې، دی د علم په بنیاد درکړې. نو دا څوک چې ته الله ته وسیله کې د ده دا بدن د کمال نه دی، دا خو چې مړ شو خو دا هم قبر کې ښخی. ابو جهل خیال کې راغلی هم کافر، بل طرف ته بېلان انسانان. ابو جهل ډېر لوی مالدار او دولتمند، او د بلال په کور هم خپل نو، د بلال خپل کور هم نو. خو بلال هغه څوک دی چې حضرت عمر غوندې هستي چې بلال مجلس ته راشي نو حضرت عمر وایي جاء سیدنا بلال، زمونږ سردار بلال. بلال کیسے چلو اوس که بې ادبۍ کې راځي، د شکل نه نه و ښکلي، مالو سره نه و، رنګ یې تک تور و، اخونه یې زیړ و، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جومات د مسجد نبوي مؤذن دی. دا مرتبه الله عبدالله بن ابی ته نه ده ورکړې، دی ابو جهل ته نه ده ورکړې، دی کعب بن اشرف ته نه ده. لویه مرتبه دا وسیله چې ته کې دا په حقیقت کې د هغه د اعمالو وسیله ده، د عالم د علم په وجه، بزرګ د خپلې بزرګۍ په وجه، د نیکو اعمالو په وجه خدای دغې مقام ته رسولی. په یو غم کې یو زنانه بیان کوو چې په دې وخت کې اوبه څښل داسې دي لکه چې مړي وینې څښل. چې اسونو نارونه والا اسونو چندخانو خپې پورته کړې، ویې موږ لم نارونه. اوس د نارینهو دا خبرې لګې وې چې اوس زنانه پکې دې بلابلې نخرې شروع کړې. دا په کتاب النساء کې راغلي، چېرته څه کې به راغلي لږه کتاب النساء کې به راغلي. سړی به د تندې مړ کېږي اوبه به نه څښي، صبر کوي، تندې به مړ کېږي اوبه به نه څښي، خیال کې مراله او خرې ته ګوره او په سهارا شپې ته ګوره. وی اوښه څه دي سم دي چې لا پاتې دي غړانګه. یا خدای پاک د زنانو مجلسونه په غیبت باندې، په سپکو سپورو باندې د زمانې سپرګانې زنانه راجمع کړه. یو به خورې زما د خاوند دی بل به
ستا هغه خو ښه دی زموږ خو هسې ګیدړ دی ګنې مړه چېرته کور کې زنانه راجمع کوي او موبایل ورته کېدی پټ غوندې او بیا وروسته چې کومې خبرې واوري د نبي علیه السلام د زمانې نه مخکې حدیث ام زرع ورته وایي دا علما پرې پوهېږي شمایل ترمذي کې 9 بیبیانې راغونډې شوي دي او د خپلو خاوندانو یوې پکې صفت کړی هغه نور صفت کړی لکه نور چې څه ویلي دي نو سمې دسته د ګنګا په اوبو د خپل خاوندان لمبو اوس پکې اوبه مسکه دا یاد وساتئ زما وروڼو د دې خبرې مطلب بل دی خو چونکې پوهېږي نه د دې مطلب دا دی چې د مړي په کور کې خوراک څښاک ناجایز دی دا دروغ د مړي په کور کې خوراک څښاک ناجایز نه دی حدیثو په کتابونو کې دا خبر واضحه راغلې ابو ذر غفاري رضی الله تعالی عنه بار د مدینې منورې نه ربضن بمقام په هغې کې اوسېده قریب الموت ښځې اړه خدای دلته خو سړي نشته قبر له وکوي غسل وله وري کفن دا به څه کېږي زیات ته پریشان دی ورته وایي ولې څه چل دی وایي ته مړ شو نو تا سره به څه کوم قبر خو زه نه شم کېناستی هغوی مه خفه کېږي زه چې مړ شم دې کوڅه کې ودرېږم زما ملګري را روان دي ما ته نبي علیه السلام دا پیشنګویي کړې چې ته به په صحرا کې مړ کېږي او بیا به ستا ملګري څو صحابه هغه به د غلار درځي ستا کفن دفن دی وی نورې قصې پرېږده دا چیلې حلاله کړه د مړي په کور کې چیلې دا حلاله کړه مړی څوک دی صحابي دی صحابي څوک دی ابو ذر غفاري دی خیال کې مراله دا چیلې حلاله کړه دا ټک ټوک کا او کټوي ته واچو دغه لاره کې زه مړ شم دی مړ شو ایته مثلا ساده راواچ دا کوڅه کې ودرېده چې کتل لري نه دوړه راښکاري نو صحابه کرام یو ډله را روان عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه دیو ته د لرې نه اشاره وکړه غیره وی دا ستاسو ورور وفات شوی د قبر کفن دفن یې بېغمه شه بس هغوی زر ضرور قبر او کفن او دا یې وکړل بیا ورته هغه وایي ما تاسو له ډوډۍ انتظام کړی نو یو صحابي ورته ونه ویل چې دا حرام دي دا کور کې د مړي په کور کې اوبه څښل دا خو غوښه خوړل دي ټول ورته کېناستل ښه به بر خوراک وکړي دا د حدیثو کتابونو لیکلي دا بکواس نه دی قصې نه دي فرضي قصې نه دي ښه مطلب پوه شوې اوس ستا مېلمانه راغلي زما په کور کې مړی شوی او زما د دیر او د سوات نه مېلمانه راغلي او نور سودن تشین دی زه بس دا به ووایم دا نن مړی وشو ماښام خو د چم ګاونډ ډوډۍ راوړه خلکو وخوړه خو زما مېلمانه معنی چې دی هغه ضیافت دی هغه دعوت دی چې ته خلک راغونډ کړه راځئ تاسو له مېلمستیا دلته د کار مړ پروت دی او ته ورته تاسو مېلمستیا مېلمستیا د خوشحالي سي یا دعوت دی دعوت د خوشحالي سي دلته مولیان ناپورې نښتي وایي دغه دا نن بیا راغلی خدای د خیر پېښ وی دغه عبدالحمید مولوي صاحب چې ما له لږ ټایم راکړه دعوت ده کاسې ما نغدې ولې نه راکړې خدای دې پوه خیال مې راغلی دې ته دا د خوشحالۍ